اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نننی چې کوم زمون ټاپک ته کوم موضوع هغه د لایټ باره کې د ایمرجنسی لایټ ته تقریبا تاسو ټول ولیدلې تقریبا په هر یو کور کې غني نظام په دویم دریم کور کې بدل لایټ موجود دي. اکثر کسان چې بار ملکونو کې سوچي نه غي اکثر د هغه کورونو کې د لایټ نو د لایټ چې د خراب د کار نه کوي. نو اکثر دغه ډېر دا مسلې راځي چې په دې کې لګېدلې یا پکې کوی سپلای لګېدلې یا پکې ټرانسفارمر لګېدلې. نو دا چارج ته پروت اکثر په کور کې لکه مطلب شپه ورځ چارج ته پروت سو کې وباسي نه بس چارج ته مخه لګي پروت د هغې د وجې د دې چې کوم سپلای دا یا کوم ټرانسفارمر دی هغه اوس وځي چې اوس وځي. نو د دې بیټري چې دی کې ښه بیټري لګېدلي لکه ښه ښکلی کار کوي نو دا تقریبا 15-16 یا میاشته پورې کار وکړي په ریزولټ چارج باندې. نو بیا دا خلک څه چل وکړي چې دا کله بیخي بند شي نو دی بیا سنبال کېږي چې څه وخت وشي نو بیا یې راوالي و یاره دا اوس سموو که نه. نو د ده بیټري هم د کار اوځي نو بیا راوړي سمولو له ټیک کولو له راوړي. نو اوله خبره خو دا ده چې څنګه مطلب سړي ته پته ولګي چې ته سوچ ورکوي او ستا لیټ چې کوم دی د چارجنګ لیټ د دې بتي ځای کې لګېدلی دا دی دا ښکاري دا څه کېدای شي په نظر راځي وړوکې غونته کې لیټ لګېدلی دی پکې. د ټولو نه مخکې خو دا چې تا سوچ ورکړو او د دې دا لیټ نه لګېدو نو کېدای شي د دې په تار کې مسله ته بجلي نه راځي. خو زیاته مسله په سلو کې ځم چې 70% مسله د دې په سپلای کې یا په ټرانسفارمر کې راځي چې هغه اوس وځي نو بیټرۍ له چارج نه ورکوي او هلته سړی استعمال کړي په کور کې چې استعمال یې کړي نو هغه بیټرۍ کې چې کوم چارج سټور شوی یا ختم شي نو بیا موږ له تقریبا چې ډېر لیټونه راځي نو هغه دقه شاني چې د هغې ټرانسفارمر سوی د ټرانسفارمر سره چې اوس سوی چې بیا استعمال کړی چې استعمال یې کړي چارج تش چې بیا په پیټۍ کې سنبال کېږي چې بس بیا دا کېده کال پسه یا 2 میاشتې پسه یا 2 کاله پسه یا 15 میاشتې پسې راوړي و یاره وایي دې کار نه کوي وایي دا نوی لیټ دی کار نه کوي. نو موږ ورته یاره دی کوم ځای و دی په پیټۍ کې دا که نوی نو دی تا بار موږ راوړو مثال په طور او دا 15-16 میاشتې تا په پیټۍ کې وساتو نو هم د بیټري ختمه شوه. دا به استعمالوي ریچارجبل هر یو شی چې دی دی به استعمالوي چې دی ته استعمالو دی به دله کار کوي دی دغه شان پرېښود نو دی خرابېږي په یو ښودو باندې. د دې هم دغه شان مسله ستاسو د مخې دا سوچ جګدمه د ده لیټ نه لګي دی دته دغه نه راځي بجلي. د دې دا مطلب دی چې یا خو د دې دا سوچ خراب دی تار سوچ بجلي ورته نه راځي یا د دې ټرانسفارمر یا سپلای چې پکې هر شی پکې لګېدلی په دې کې 2 قسمه راځي پکې سپلایي په بعضې کې په بعضې کې ټرانسفارمر لګېدلی. نو لکه مطلب د دې خو زما په خیال چې 70% چانسز دا دی چې د دې ټرانسفارمر سوی او چې دا تاله راغی او دا لګېدو نه مطلب دې معمولي رڼا هم نه کوله نو پوه شو چې د دې بیټري هم ختمه ده. په دې کې بیا شک نه وي او که تاله راغی او د دې رڼا یې کوله که لږه یې کوله که ډېره یې کوله او دا لیټ نه لګېده نو پوه شو چې دې سړي دا په ټایم باندې راورسو او په ټایم باندې د دې خبر وکړو. نو د دې خبر په هغه ټایم کې پکار وي چې تا ته پته ولګېده چې زه سوچ ورکوم او دا لیټ نه لګي نو پوه شي چې دې ټرانسفارمر سوی دی یا په تار کې نور څه مسله ده او بیټرۍ ته کرنټ نه پاس کېږي. نو په وخت باندې خبر پکار وي ځکه چې د دې بیټري چې کومه ده نن سبا ښه بیټري چې کومه ده هغه په 800 روپۍ باندې ده او ټرانسفارمر یې دغه تقریبا په 200 پورې 1.5 200 روپۍ ټرانسفارمر موږ ته میلاویږي. نو دا اوس کولاو ساو د مخې ګورو چې په دې کې څه مسله ده. تاسو کتلی شئ دا موږ کولاو کړو ستاسو د مخې او دا موږ وکتو چې په دې کې د تاسو ته ما وویل چې یا په دې کې سپلای لګېدلي یا په دې کې ټرانسفارمر لګېدلی. نو په دې کې دا سمپل ساده چې سپلای پکې لګېدلې ده. نو اوس موږ دا ګورو چې د دې د سپلای مسله ده او که نه د سپلای خرابه شوې ده او که تار سوچ خراب ده بجلي ورته نه پاس کېږي. نو دا ستاسو د مخې موږ چې کوو دا د دې د چارجنګ لیټ دی. دا موږ ستاسو د مخې چک کوو. بیټري دې یو پېره چینج شوی هم ده ښه بیټري پکې لګېدلې ده خو لکه خبر افسوس دا دی چې دې په ټایم باندې هغه وډه دی کړی دا بیټري چې دا ښه کوالټي بیټري په دې کې لګېدلې ده
په دې په وخت باندې کور نه دی کړی، نو په دې وجه هغه بیټري هم د دې خرابه شوې. اوس دا موږ په سیریز بورډ کې د دې دا تار موږ چک کوو په سیریز بورډ باندې چې دې ته بجلي راځي او که نه راځي. دا فیوز ولم چک کوو، فیوز پکې لګېدلی دی. همیشه تاسو د الکتریک چې څه کار کوئ د هغې لپاره سیریز بورډ استعمالوئ ډېر ښه شی دی. تاسو کتل دې نه دا پته لګي چې د دې سپلای چې کومه دا خرابه ده، په سپلای کې د دې مسله راغلې ده. بله خبره په دې کې دا ده، ضروري خبره دا ده چې دا سرکټ چې کوم لګېدلی سپلای په هر یو شي کې چې لګېدلی د دې نه به ځان ساتئ. دا بجلي سټور کوي، نو دې له به سمدستي چې تاسو سره بجلي وکړئ نو بیا به له سمدستي لاس نه وروړئ. دا اکثر په دې کې داسې پرزې لګېدلي لکه دا کپیسټر دا چې کنډکسر کپیسټر چې کوم دی دا بجلي سټور کوي. نو دا چې ته سوچ ورکړي او بیا سوچ وباسي د بجلي سټور کړي نو ته بیا لاس وروړئ نو دې ته شارټ درکوي. دا شان د پنکې هغه کپیسټر چې کوم دی هغه هم دغه حساب وي. نو په دې کې دا فیوز لګېدلی دا هم روغ دی او په دې کې ښکاره چې کوم دی څه شی دغه نه ښکاري، خراب نه ښکاري ماته. ښه نو د دې بیټري چې کوم ده دا بیټري دغه ده او اوس موږ دا بیټري چینج کوو او دا ټرانسفارمر پکې لګوو. تاسو زما هی تاسو ورته کتی شئ. د دې نه به موږ دا زورونه کولاو کړو. دا بیټري به دې کولاو کړو.
کتونکو دا تاسو کتی شئ چې دا دغه د لایټو د دې دا سرکټ خراب شو او دا بیټري خراب او دواړه. نو د دې سرکټ په ځای پکې موږ ولګاو دا ټرانسفارمر چې تاسو لیدلی شئ او بیټري مو ته چینج کړه او دې دغه ته موږ خپل سیسټم جدا ولګاو ډایوډ او وغیره مو ته ولګولې. نو دا اوس په دې بیټرۍ کې چارج کم دی دا اوس چارج کیږي کار شروع کړه. د دې دا طریقه وه چې تاسو موږ وښوله. نو امید لرو چې طریقه به ستاسو خوښه شوي. که طریقه ستاسو خوښه شوي نو ویډیو رسره لایک کړئ او ډېر رسره شیر کړئ او زموږ چینل مختلف معلومات در سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله که ژوند باقي د بل ویډیو سره ملاقات کوو. الله مو ښاد او آباد ساته. د لوی الله په امان.